دا لنګړه ده، دا بازو، دی ورپسې دغه ده پجري ده، او دا دیسي دی خو یک نمبر خوږ دی، او دا توره چونسه ده، دا سپینه چونسه ده، او دا پجري ده، او دغه انوره ټول دی مخامخ. لکه دا دی خو 1500 نومونه دي، خو ما سره خپل ځاني لکه دغه مال توره چونسه، سپینه چونسه، او پجري، او لنګړه، او دیسي. دا ورکوب هم دی، دې ته لکه انوره ټول وایي، د دې نه خوږ هم بل نشته، دا د امونو پاچا دی. جی زما مراد علي نوم دی او شب قدر پیر قلعه شکی نه راغلی وو. نن چونکې ورځ هم یخه وه او ملګرو ویل چې راځئ پروګرام برابر کړو، نو بس موږ ورته ویل راځئ چې لاړ شو بازو ته. دلته دا مطلب امونه ډېر مشهور هم دي، خواږه هم دي، مطلب خلک هم له ډېر راځي او موږ هم ماشاءالله ډېر امونه مو خوړل، وام غوښتل د کور دپاره. پېښور نه راغلی یم، حیدرآباد کې اوسېږم او سیف الله مې نوم دی. تنګي ته راغلي یو له خیره سره. دلته نن سبا موسم هم لږ ښه دی، بارانونه شوي ډېر ښایسته، او دا بازو باغونه نن سبا د ام بسوټ ورو ورو ډېر ښایسته شوی دی او ډېر خوږ دی. ما ډېر امونه وخوړل، خو زه سپېشل د دې پېښور ته د دې ځای دپاره د پېښور نه راځم او سپېشل صرف د بازو د ام دپاره. زما نوم نیاز علي خان دی، زه را بازو یم او دې ته لنډی پل وایي. دې ته دا هر ځای نه د امونو له خلک راځي، دلته ودرېږي، امونه علي د دې ځای نه لکه د بټخیلې خلک، د سوات خلک، د پېښور خلک غونډ دلته راځي د امونو ده. دا امونه لکه ډېر خواږه امونه دي او دا لنډی باغونه دي، دا د بازو باغونه دي، او دا لاره داسې تغبې پورې تللې ده، داسې دغه ته ځي، بټخیلې ته ځي، سوات ته ځي، داسې پېښور ته ځي. یاره امونه سخت کاله ګران دي. چونسه امونه په 300 روپۍ کیلو دي، ځکه چې د دوبۍ والا او د سعودي والا خلک راځي دلته په باغونو کې امونه دي شنه 400-500 روپۍ کیلو دي، نو دلته دا امونه ګران دي. خو دا دي چې دا بازو امونه په دې غونډ ملک کې دا ډېر صحیح امونه دي او خواږه دي. مونږ راغلو د بازو ته او د هغې امونه هم راغشتي دي او ملګري هم دي را سره، نو زه به امونه به هم خورو او د موسم هم انجوای کوو او د سیند نه به هم مزه اخلو.